دا نبی علیہ السلام دا سیرت پاک بیانات شروع کریو. نن دا دی متعلق خبر دا تقوم چه دا سمرا مخی پیغمبران تیر شوی دی، دا حضرت آدم علیہ السلام نوالتا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے. پیغمبر علیہ السلام دا دی طول پیغمبرانو دا کمالاتو جامع پیغمبر، دا غی طول کمالات جی سمری دا پیغمبرانو اغا اللہ نبی علیہ السلام لور کردی. جامع الکمالات دا پیغمبر علیہ السلام یو صفت تے او اغا خصوصیات او برکات او معجزات کہ دا اغا پیغمبرانو ناغا حضور پاک کے موجود ہو. زمارونو ہر پیغمبر پا مخدز مکہ دا اللہ رحمت تے، او طول پیغمبران دا اللہ مقربین بندگان تیر شوی دی، او ہر پیغمبر اللہ پا خپل زمانہ کے دا خپل امت تا پارا دا ہدایت یو لو یرانا را لے گلے ہو. نو یو پیغمبر صفت چی کہو کنا دا با ذہن کی واچو، بعض خلق لگ یو پوٹے خطا کی گی. دیو پیغمبر صفت چکو یا دا حضور پاک صفت چکو نو آگے کی چی دا غلطی زمون نو نشی چی دا بل پیغمبر سپکاویرا نشی. پا یو موقع کے یو صحابی پا مدینہ منوری بازار کے روانو او یو یہودی سر مخامخ شو، اگه یہودی قسم خوڑا او پا قسم کے دووی چھے والذی استفا موسیٰ لا والذی استفا موسیٰ علی البشر. لا دی قسم سر دا مخ کی خبر دا رد پارا یا زائد استعمالی دا بلا خبر دا. والذی استفا موسیٰ علی البشر وی زمال قسم پا خدیوی پا اغزات میں دی قسمی چی موسیٰ علیہ السلام لے پا طول بندگانو فضیلت ورکڑی دی. اخدوی دا غی پیغمبر و موسیٰ علیہ السلام پاغا ذات میں دے قسمی چی موسیٰ علیہ السلام لے پٹولو بندگانو فضیلت ورکڑی دی. دی مسلمان لغصہ ورلا ویدہ خطا غلط خبر اکلا کہ دل فضیلت تے پٹولو بندگانو نو پٹولو بندگانو کی خو نبی علیہ السلام ہم داخل شو. اعلا محمد دا لفظی ہوئی اعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا دا موسیٰ علیہ السلام زمون پا نبی علیہ السلام ہم فضیلت دی طول بندگانو کی خود دیم راگے نو لا سوچت کا وغا یہودی لے سپیلا ورکا پیدا مخی ہوا یا زمون دا پیغمبر سپکاوی. یہودی لال نبی علیہ السلام تے شکایتو کہ جستا دی صحابی دو والو حضور پاک اگا صحابی رو تو ولی دی وہا بلا اللہ رسول بازار کے قسم پڑو او پا قسم کے دوئے کہ دا ما دی پاک ذات قسمی چی موسیٰ لے پٹولو بندگانو فضیلت ورکڑی دی. نو ماوی چی پٹولو بندگانو دا موسیٰ علیہ السلام فضیلت شو نو بے بعض بندگانو خو نبی علیہ السلام دا اللہ بشر دی بندہ دی نو پا دم موسیٰ علیہ السلام غورا شو نو مالا غصر علیہ سپیڑ بے ورکلا. اس خبر دا آغا صحابی ٹکوا ولی ٹکوا ذکا چی پیغمبر علیہ السلام دا طولو پیغمبرانو سردار دی. ماتی رجومان در تبایان کری تفصیلی سید الانبیاء والمرسلین دی دا طولو پیغمبرانو سردار دی. او تیرہ جمعہ من پدیرہ بیانو کو کہ انا سید ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواہ تحت لواء یوم القیامہ. طول پیغمبران با قیامت پر الزمان دی جنڈی لاندی ولاڑی. اٹھی خبر ہو ورفع بعضهم فوق بعض درجات بعض پیغمبرانو اللہ دا بعضونا لویا مرتبہ ورکڑی دا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض پیغمبران اللہ دا بعضو نمبر برتمہ کے اچھت پیدا کری. مسلمان خبر فکوا لیکن بیام نبی علیہ السلام اگا مسلمان صحابی تا غصہ اکلا بے بد کری دی. لا تخیرونی من بین الانبیاء بے پام کا ویدہ سے انکے کہ دا پیغمبرانو پمینس کے ماں اچھتی صاحب کے دسی بنکوے. نو علماء وچی دا ولی پیغمبر علیہ السلام دا خبر اکلا دا اغا مرتبہ خو پٹول پیغمبران اچھتا دا نو سو کوئی عاجزی اکلا توازو
لیکن خکل جواب دا دے چې ما لپا نورو پیغمبرانو دا سے بہتری مرا کوے چې دا بل پیغمبر سپکاوی پکی راشی ټولو نه زه بهتر یم شک پکې نشتا خو داسې طریقه به زما د بهتروالی نه بیانوي چې په هغې کې د بل پیغمبر توحید راشي د بل پیغمبر سپکاري وی راشي ځکه ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي او بیا حضور پاک یو مثال ورکو وی ما په موسی علیه السلام او په نورو پیغمبرانو اوچتوی ما ولې وی د قیامت پر ورځ الناس یصعقون یوم القیامه قیامت پر ورځ به ټول خلق بېهوشه پرېوځي یو شپیله به ووالی شي یو شپیله خو هغه ده چې شپیله ووالی شي نو دا قیامت به راشي دویمه شپیله به ووالی شي نو اذا هم قیام ینظرون خلق به د قبرونو نه پاسي او حساب کتاب له به روان شي نو بیا چې کله حساب کتاب شروع کیږي نو یو دریمه شپیله به ووالی شي دې سره به د الله عرش راځي او د الله د عرش تجلی به کیږي یو دریمه شپیله به ووالی شي هغې شپیله سره چې څومره خلق د بېهوشه به پرېوځي فاذا الناس يصعقون يوم القيامه قیامت پر ورځ به خلق بېهوشه پرېوځي نو د ټولو نه مخکې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به برابیدار شمه زه به راوچت شم د ټولو نه مخکې نو چې زه کله راوچت شم د ټولو نه مخکې فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش د عرش خپه به یې نیولي ټولو نه مخکې به زه راپاسم خو چې زه راپاسم نو موسی علیه السلام به ووینم نو ابسی آخذ بقائمة من قوائم العرش د الله د عرش خپه به یې نیولي فلا ادري ما ته پته نه لګي فلا ادري نبی علیہ السلام وی ما ته پته نه لګي په څه خبره چې زمانه مخکې بیدار شوی دی افاق قبلی ما نه مخکې بیدار شوی دی ام جوزیا بصعقة الطور یا کوه تور کې دی بېهوشه شوی و الله ته وی رب ارنی انظر الیک خدای ما ته ځان وښایه تا وینم ما ته ځان وښایه تا وینم الله ورته لن ترانی ما نشي لیدلی بیا وی الله ما ته ځان وښایه تا وینم وی لن ترانی ما نشي لیدلی چې د بار بار درخواست وکړو الله وی ولکن انظر الی الجبل دې غر ته وګوره دته ځان خیمه یو جلک ورته خیمه فان استقر مکانه فسوف ترانی که دا غر ټینګ شو نو ته به مې مووینې که غر ټینګ نه شو نو ته به م نشي لیدلی فلما تجلی ربه للجبل چې الله غر ته معمولي غوندې یو خپله تجلی وکړه جعله دکا نو هغه غر ټوټې ټوټې شو داسې ټوټې ټوټې شو چې بعضې مفسرینو لیکلی دي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی ډېر لوی غر دی وی دا د هغې یو ټوکړه ده چې دلته پرېوته ټوټې ټوټې شو غر وخر موسی صعقا موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله بیدار شم نو موسی علیہ السلام به زمانه مخکې د الله د عرش خپه نیولي نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بېهوشه شوی او ما نه مخکې بیدار شوی دی او که نه الله د دې بېهوشۍ نه دې مستثنا کړی دی دا بېهوشي پې الله نه ده نوستی د هغې بېهوشۍ په بدله کې چې په کوهي تور کې په ده کومه بېهوشي راغلی وه هلته بېهوش او نو دلته پې الله بېهوشي رانوسه زړه یې ورته کلک که وی ګوره که نه موسی علیه السلام ما نه مخکې به د الله د عرش په نیولي نو ما ولې غوره کوې ما ته ولې وایې چې دا د موسی علیه السلام داسې دی او فلان داسې دی داسې دی نو د دې حدیث ته زموږ علما معلوموي چې واقعي د حضور پاک مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده دې کې خو شک او شبهه نشته پیغمبرانو کې ما ته آیاتونه د قرآن شریف په درجې شته خو لیکن ته به په داسې طریقه د پیغمبر علیه السلام شان نه بیانې په داسې طریقه به د پیغمبر علیه السلام فضیلت نه بیانې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې وشي ټول انبیا د الله مقربین دي د الله هدایت ستوري دي خو زه به دې کې یو خبره درته وکړمه دا چې د ټولو پیغمبرانو کمالات الله په حضور پاک کې جمع کړي دي ټول پیغمبران چې څومره دي هغه پکې راجمع دي حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبا همه تنها اج خوبا همه دارن تو تنها داری
وی د عیسی علیہ السلام په دم به مړي جمده کېدل هغه معجزه ستا هم شته د عیسی علیہ السلام د لاس نه برنا خاتله هغه معجزه ستا هم شته د یوسف علیہ السلام حسن هغه حسن ستا هم شته وی چې هغې خوبانو مقربینو پیغمبرانو ځان ځان له کوم صفتونو اټول پتا کې را جمع دي زه به درته یو څه څه شمېرم د حضرت آدم علیہ السلام د ټولو نه لوی منقبت څه دی اداو چې کله الله پیدا کو نو فرشتو ته حکم وکړو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اے فرشتو دی آدم علیہ السلام ته سجده ولګوئ په طرف د آدم یا د ډایرکټ سجده ورته ولګوئ آدم علیہ السلام ته فسجدوا الا ابلیس پرې پاتې شو او باقي چې څومره فرشتې وې نو ټولې په سجده باندې رب آدم علیہ السلام ته پرېوتې اوس زما وروڼو دغه سجده زمونږ د امت نه مخکې په نورو امتونو کې یو سجده جایزه وه چې هغې ته به سجده تعظیم وې لکه موږ د تعظیم دپاره چاته په سینه لاس کیدو یا د تعظیم دپاره د چا لاس ښکل کو مثلا یا یو سړی را روان د هغه تعظیم دپاره پاسو په دغې امتونو کې د نبي علیه السلام نه مخکې تعظیمي سجده جایزه وه چې چا به چا تعظیم کو نو سر به ورته په ځمکه کېښود سجده به ورته ولګوله دا وا د حضرت یوسف علیه السلام رونه چې کم وخت کې رالل او پلار ورسره د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام سره په مصر کې ملاقات شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي وخروا له سجدا وخروا له سجدا نو بعض علما خو پکې څه تاویلات کوي لکه دې کې هم تاویل بعض علما کوي لیکلي مفسرینو خو ظاهري معنا څه ده خروا له سجدا ټول ورته په سجده پرېوتل دې ته سجده تعظیمي وایي او د عبادت سجده هغه مکمل شرک دی هغه نه مخکې جایز وه او نه اوس جایز ده د تعظیم د سجدې او د عبادت د سجدې منځ کې لږ فرق دی چې چاته سجده لګې که ستا دا سوچي چې دې ما د خیر هم راکولی شي ما نه شرم دفع کولی شي زما د حالاتو نه هم خبردار دی لکه مونږ چې الله ته سجده کوو نو زمونږ د الله ته چې سجده کوو زمونږ پکې څه سوچي چې الله سجده درته لګوم چې ماله خیر راکړي داسې ده که نه ده سبحان ربی الاعلی هر عیب نه پاکې سجده درته لګوم الله چې ما د شر نه بچ کې خیر او شر د چا په لاس کې دي ما درته مخکې ویلي وایه د الله په لاس کې مرض او صحت د چا په لاس کې دي نو مونږ چې الله ته سجده لګو زمونږ دا مقصد دي او دام سوچي چې الله ته زما د هر څه نه خبرداري زما نم خبرې زما د بچو نم خبرې زما د ښځې نم خبرې زما د غریبۍ نم خبرې زما د مالدارۍ نم خبرې زما د روغ صحت نم خبرې زما د عزت نم خبرې نو که په دې سوچ سجده لګې دې ته سجده د عبادت وایي دا صرف چاله پکار ده او دا په یو امت کې ما سوا د الله نه د بل چا دپاره جایز نه وه بلکل دا منع ده او د تعظیم سجده سي هغې کې دا سوچ تینی هغې کې به سجده آدم علیه السلام ته کوله نو صرف د هغه تعظیم یې وکړه دا مطلب نو چې آدم علیه السلام ماله خیر او شر راکولی شي دې مطلب نو چې آدم علیه السلام د مانه شر لرکولی شي دې مطلب نو چې آدم علیه السلام فرشتو دا سوچ نو چې آدم علیه السلام به موږ نه مرضونه لرکي دې مطلب نو یا د یوسف علیه السلام رونو چې کله یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله دې مطلب نو چې یوسف علیه السلام به موږ له خیر راکوي موږ نه به شر لرکوي موږ نه بیماري لرکوي موږ له بچي راکوي موږ له به روغ صحت راکوي دا سجده چې موږ کوو دا به چا ته کوو وایه الله ته دغه سجده تعظیمي په نورو امتونو کې جایز وه زمونږ په امت کې دا منع شوه بالکل حرام مکمل منع ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لو كنت آمر کما حکم کولے ان یسجد احد لاحد چې یو کس بل چاته سجده ولګي کدا اډر می کولے چې یو کس بل چاته سجده ولګي لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن نو ما بخذو ته دا حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده ولګوي ولی د خپل د خاوند تعظیم پکار دي چې او کی او په خدای د خاوند حق مشتا نو کدا به حکم کولی چې بل چاته غیر الله ته د الله نه ما سوا بل چاته سجده ولګوي نو ما به خدای ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده ولګوي لیکن د الله نه ما سوا سجده منع ده منع نو د عبادت سجده تو اوسم کې د الله نه ما سوا بل چاته نو شرک او کفر دی پوښه په دې خبره عبادت سجده خود پہ جندل کنا او کدا عبادت نہ علاوہ اثر تعظیم لپاره سر ایک دے پزمکا دا اللہ نماز سے وبل چاہتا نو حرام ډیر لوی گناہ دا گناہ کبیرہ دا خطرناک گناہ دا خیر آدم علیہ السلام تا فرشتو تا اللہ حکم کو دغه ته سجده تعظیمی وای کہ تاسو آدم علیہ السلام تا سجده لګوي نو دا آدم علیہ السلام لوی برکت شو کنه شو پایا
الکه دین لوی کمال بلشتا نه ولی فرشتو ته وی سجده وته ولګوي او ټولي فرشتي په سجده ورته پریوته د دې مقابل کې د نبی علیہ السلام کمال ته ګوروس اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی اللہ وی کہ زب پخپلا پا پیغمبر علیہ السلام درود وی زما فرشتیم پا نبی علیہ السلام درود شریف وی او اے د ایمان خاوندانو تاسم پا پیغمبر علیہ السلام درود او سلام وائے تاسم پہ وائے گورا دا اللہ حکم شو فرق سشو اغا سجدہ اغا تعظیمو دا آدم علیہ السلام اغا صرف فرشتو کردے دے او درود شریف یوازی فرشتو تا اڈر ندے چاہتا اڈر دے وایا فرشتو تم دے امون تم دے او تر قیامت پور انسانیت تا دے دا یو فرق دویم فرق سے دے اغا سجدہ صرف فرشتو کردے وا او دا درود شریف پا پیغمبر علیہ السلام اللہ پخپلا موئی اغا سجدہ دا آدم علیہ السلام یو وقت کیو شوا خلاص شوا باز یو ٹیم اغا سجدہ شوی دا او پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایا یو وقت کی دی اکنا عمر لبائی دا برکات شو دا غی یو جلک شو دا آدم علیہ السلام دا تعظیم یو جلک دل تراغی غا سجدر تعظیم دا لویا دا آدم علیہ السلام دا اظہارو چی دا یو لوی صلی دا ذکر فرشتے ورطا سجدے کئی نو دلتا اللہ دا نبی علیہ السلام دا لوی والی ذکر مکو چی دام دیر لوی عظیم شخصیت تے و دو عظمت دین معلوم کے چی زب پخفل درود شریف تویم دا اللہ درود شریف سرے رحمتون نازلول گورا یو وقت نا ہمیشہ رحمتون نازلول او دما فرشتیم دا دعاگانے کئی چی اللہ رحمتون پہ نازل کا دینا پتہ لگے دلا چی دا اسمان چی سنگ منگ دلتا درود شریف وایو دا دینا دا معلوم اسوا نو پا اسمانونو کے فرشتے پا زمکو کے فرشتے پا دی اونو بوٹو کی جو سمر فرشتی دی ہم پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وای یوازی منگ نو اغی ہم وای او تر قیامت پوری بوی لکے گی دا سمر لوی برکت تی دمارونو دینا لوی برکت بلکی دیشی نشی کے دے نو صحابہ تپوس کی دے نبی علیہ السلام نا حاضر السلام قد عرفنا ہو دا اللہ رسولہ منتخو اللہ پا قرآن شریف کے حکم کو کہ درود موائے و سلام موائے نو سلام خو منگ پیجے نو اگر سنگا دی کہ در تا مخامق شو نو منگ اوائے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ برادل دا سی مخامق با ادر دل نو سلام بے واج هذا السلام قد عرفنا خو من پیجنو پا یو بلم سلام چو پتا ہم سلام چو دا خو من معلوم دی دا خو زمون پا معاشرہ کی مشہور شعر فکیف الصلاة علیکا درود شریف بدر باندی سنگا وایو صلاة دا تپوز دا درود ذکر کئی کہ صلاة پا لغت کی دعا تاوئی من تا چلو خایا او دا صلاة نورم دیر مانی دی سلام کو آسانو پی جندے چی خلق یو بلتا سلام کئی کیف الصلاة علیکا پا دی درود شریف مپویکا چی دا صلاة ستوئی دا درود ستوئی دا دی مانا کو دعام دا دا دی مانا کو معانی خنورم دیرشتا دی نو نبی علیہ السلام ورطا او فرمائل ویکی پا ما درود شریف دا سوائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يو داي وتوخو بل دے کہ وتدا سے خول دے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بل دے کہ وتدا سے خول دے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين دا سے نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو تا پا مختلف اوقاتو کی خود لیدی زمارونو درود شریف اغا عبادت تے اغا عبادت چی اللہ فرشتو تم حکمو کو چوائے با اللہ دا چی عبادت نہ کئی دا اللہ دا درود شریف دا مراد رحمتو نہ رالی گل دی سوال چی کہ اغیت عبادت ہوئی نو سوال فرشتیم کئی اور سوال منگم کو اللہ کو چانا سوال نہ کی اغیت منگ عبادت ہوایو نو اللہ پخپل اخپل رحمتون پا نبی علیہ السلام ہمیشہ رمان لی اور لیگی او دا چی کلا امت پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام دا پارم برکت تے دا امت دا پارم برکت تے او فرشتیم پہ درود شریف ہوئی نو تاسو تم دا درخواست تے چی درود شریف لگ زیاد وائے پا نبی علیہ السلام تمرا چی موسکی گی نو پا حضور پاک درود شریف وائے اس بعد خلق سوال کئی کہ دا درود شریف فیدہ صدا مونږ دو وایو چې یا الله په نبی علیہ السلام درود رحمت رو لېږي نو که مونږ وایو کنه الله په رحمتونه را لېږي نو څه فایده شوه ده دی
زما په دې وړه خوله به څو شي که زه ډېر ووایم چې الله ته پې درود شریف راولېږې ته پې رحمت راولېږې نو د دې څه فایده ده نو علما جوابونه ګڼ کوي خو ستاسو د پوهې دپاره آسان جواب درته وایم ډېر آسان جواب هغه دا چې ته بیټري راوالې بیټري او د دیوال ته مخامخ ونیسې خشته دیوالي ښکلې دیوالي دا ګور یو نظیر درته ښیي مثال نه دی چې دیوال ته تا هغه بیټري ونیسې نو دا هغه بیټرۍ هغه رڼا او عکس تا په دې مخ راپرېږدي که نه راپرېږدي راپرېږدي که نه راپرېږدي چمک در باندې راپرېږدي څومره چې د نږدې که چمک در باندې راوځي نو د دې بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسېږي الټه تا ته فایده ورسېده هغه چمک تا ته راپرېوته تا ته لاره ښکاره شوه دا قرنګې زما د درود شریف فایده نبی علیه السلام ته رسي که نه رسي الله خبر ممکن ده اوبه رسي ممکن ده زما د بیانانه ولا زیات برکتونه خدای ورکي لیکن د هغې هغه عکس د هغې هغه شعاع د هغې هغه رڼا واپس زما په مخ راپرېږي زه پې خشته ښکارم لاره ما ته ډولې کېږي ما ته لاره ډولې کېږي زه پې سفر کومه دا د درود شریف برکات او خشته برکت ته زه ویم زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبي علیه السلام درود ووایي د باندې خدای پاک لس برکتونه نازل کي دنه به خدای لس ګناهونه ورجوي دله به الله لس نیکۍ ولیکي یو وخت نبی علیه السلام مبارک خپه او پریشان ناستو حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله خپه پریشان نبی علیه السلام او وی زه خو الله یو خبرې له راولېږلم ورشه پیغمبر علیه السلام ته ده ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي د ده نه به زه لس ګناهونه ختم کم لس به وله نیکۍ ولیکم لس به پې برکتونه نازل کړم ارضي ته اوس خوشحاله شوې که اوس هم نه خوشحاله نبی علیه السلام وفرمایل رضیتو اوس خوشحاله شو دې برکت دی د درود شریف لیکن د ټولو نه ښکلې برکت څه دی زما په ذهن کې هم راځي هغه دا دی حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته سوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي هلته مخامخ کې ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او وړه کې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیه السلام ووایي زما دا صلات او سلام نبی علیه السلام اوري مخامخ به ورته ووایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا درود سر التکی وایا او چې دلته کې وي په پاکستان کې په افغانستان کې یو ځای بل ځای نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلى علی نائیا دې لرې د زمانه او په ما درود وی ابلغته هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه ولی حدیث کے راضی من صلی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض دا اللہ فرشتی دی پر مقدس مکہ چکری لگئی دا فرشتو مختلف ڈیوٹے دی دا چا پا اونو کی ڈیوٹی دا دا چا پا کانو کی ڈیوٹی دا دا چا پا اوبو کی ڈیوٹی دا دا چا دا مور گیڑا کی دن پا بچی باندی ڈیوٹی لگی دلے دا او دا بازی دا درود شریف دا پارا خاص فرشتے اللہ مقرر کردی دی ان للہ ملائکتا دا اللہ فرشتی دی سیاحین فی الارض پا دی ازمکہ کی چکر لگئی یبلغونی عن امتی السلام دا امت نمات سلام را رسی زما امت جی پا ما سلام وی نو اغا سلام ماتا دا امت دلتا کی را رسی نو زویم اکثرو ویم چه دا درود شریف او یو حدیث کی رازی بی فرشتہ زی نو نبی علیہ السلام تداوی اللہ فلان کی دا اللہ رسولہ فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دمر درود شریف ویلی دی فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دمر درود شریف ویلی دی نو کہ دا درود شریف دا برکتنا ستا نم دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے واغشتلی شی یا ستا دا پلار نم دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے واغشتی شی دا دین الوی خیر و برکت بلشتا سونا بخوشالی نبی علیہ السلام چی فرشتہ وطوئی چی دا تورنزو فلان کی ادا فلان کی زوی پتا دمر درود شریف ویلے دے اب سونا خوشحال شي او ګورا ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق دی یاران دی هغه به څومره خوشحاله شي ممکن ده چې هغه دعا مو کی چې الله رسوله د خو پتا ډیر درود ویلی دی او دله به سفارش هم کې او د باندې د خدای رحم وکي ممکن ده انسان دی ممکن ده چې داسې وویلی شي نو دا د درود شریف برکات تیرونو نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډیر وایي ښه ډیر زیات درود شریف وایي
دې کې ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې. یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف وویمه وی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړمه چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم وی ډېره ښه ده فان زدت فهو خیر وی که دې نه دم زیات ته نو بهتره به وی ښه دوه حصې ټیم به تا له درود شریف ویم یوه حصه کې به زه ځان له دعا غواړم وی ډېره ښه ده فان زدت فهو خیر که دې نه دم زیات که نو ښه وی وی ښه د الله رسوله د دې نه زیات به م تاله ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم نو وی ډېره ښه ده خو که دې نه دم زیات که نو ښه وی صحابي څه وی وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم ځان لاړو دعا نه غواړم تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همکا و تغفر ذنبکا وی بس خبره خلاصه شوه سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخي نو خدای به دې مفتو کې وبخي چې ما باندې درود شریف او دعا نه کې نو تغفر ذنبک ګناه به دې مکمل وبخلی شي او تکفا همک سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانو نه خلاص کړي هلکه لویه خبره دا ده که نه که بیماري ده نو هم پریشاني ده که بچي نشته نو هم پریشاني ده که دشمنی ده نو هم پریشانی ده که جګړه د چا سره کړې ده نو هم پریشانی ده او که پیسه د سره نشته نو هم پریشانی ده که روزګار د سره نشته نو بیا پریشانی ده که نوکري د چا نشته نو بیا پریشانی ده که کور کې جګړې دي نو بیا پریشانی ده که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشانی ده خو هر شي کې پریشانی ده که نه نو اذن تکفا همک پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو پریشانۍ به د ټولې ختمې شي الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي که مالی دي که بدني دي که د کور دي که بار دي که د اولاد دي او که هر څه دي او ګناه به دې وبخلی شي دا د درود شریف برکت شو او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده وی درود شریف یې په ولاړه به نه وي او که دې ووي نو دا چل به راباندې وشي او قبلې ته به دې مخي او که بل خوا دې مخ کړه نو ګورې دا چل به ده دا د درود شریف دشمنان دي او بیا اودسه به نه وی او که دې ووین دا چل به در باندې وشي نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلان کې دا چل شوی دی نو په ولاړه درود شریف ویلی دی پلان کې چې دی که نه ګوره که ملی خوږېږي دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی پلان کې چې دی که نه وایي په سر یې درد دی ښه دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی دا جوړ ده درود شریف په بیا اودسه ویلی دی دا بیا شکونه راځي دا نشته اصل مسئله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی زما په خبره پوه شوې اودس ډېر بهتر دی ښه دا ده چې اودس وکړه قبلې ته مخ کا التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه څومره چې د آدابو خیال ساتي په دې آدابو دا شی نور هم خشته کېږي لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتۍ کې دې راوړل او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ واله بشیره داسې خو په دې خوشحالېږي که نه نو هسې دې وله پلاستیک ګوتۍ کې مټۍ واغېشتل چې هم بشیرجانه دا دې مبارکي شوه واله او یو دا دی چې هغه مټۍ وله په ښکلې ډبي کې بنده کې اشکری کې پلاستیک پې د پاسه چړو کې ګلونه پې کېدې نو که د هغې نه کمه مي اودله دې راوړه دې به پې ډېره خوشحاله شي نو دغه رنګې که درود شریف اودس دې وکړو قبلې ته دې مخ کړې او تحیه شکل کې هم کېناستې او شپم د جمعې وي مثلا نو ډېر لوی مزېدار ګفت ته جوړ شو څه دې جوړ شو ګفت الله به پې ډېر خوشحاله شي لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي که په ولاړه مې نو وایه په چا څوک به اودس کولی شي څوک به نشي کولی څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم قبلې ته مخ کولی کم ځای شم نو چې څومره درود شریف وایه د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي په اودس کې هم ویلی شي درود شریف هم دغسې دي د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي او په ناسته هم ویلی شي قبلې ته دې مخې هم ویلی شي او که قبلې ته دې شام به ویلی شي دغه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه ښه هر وخت درود شریف وایه نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ دا یو دویم ته ویې لکه آدم علیه السلام له خو الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی هغه جنت کې اوسېدلی دی نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی جنتونو ته
جنتو ډیر مزیدار. نو ما تپوسو کو لمن هیا دا د چا دی دا بلډینګ؟ وی دا ستا د یو امتی دی. ما وی چې زما امتی څوک دی؟ وی عمر نوم دی، د عمر فاروق د پاره دا محل جوړ شوی دی. وی عمره وی اړه کې مرالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم، خو ته ډېر غیرتي، ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم. چې نه سبا پړه کې د اختراع نشي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نه شوې. فذکرت غیرتک، حدیث بخاری کې راځي، ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شوم. نو حضرت عمر اجړل، ډېر اجړل. ابک اغار یا رسول الله، د الله رسوله زه به په تا غیرت کومه، په بل چا هم نه. نو فتا چې ته وردن نه شوې خو زما دپاره فخر دی. او بلال پورې به ټوقې کولې، خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلې او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی. هر څنګه یو ډېر خشته محل و، مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره، هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته، دومره ښکلې وه. نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه، دا محل د چا دی؟ دا ښځه څوک ته؟ وی په خپله کې تپوس وکړه. نو خوب کې سړی مکلف نی، ښځونه هم تپوس کولی شي. دا منامي معراج دی. او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی. بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي، دواړه دي، یا منامي یا یقظتن. تپوس ته کوي، وی تپوس ته وکړه. او جبریل علیہ السلام چې بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به یې کوله. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ته څوک یې؟ دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی، بلال نوم دی، دا د هغه محل دی. وی ته څوک یې؟ وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم. نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی، دننه وردننه شوی دی. د هغې دا په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام. د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي. دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی. را به شو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته. د نوح علیہ السلام څه کمالو؟ د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل. دعا یې وکړه د الله په دربار کې، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای چې د کافرانو په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی. نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیہ السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دو یو مسلمانانو الله په کشتی کې بچ کړ. د حضور پاک دې کمال ته مو ګوره که نه، په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیہ السلام، هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لري باچول او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته صادر اچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنگ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیہ السلام دشمن د نوح علیہ السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیہ السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې گلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، اے اورا په ابراهیم علیہ السلام یخشه، خو سلاما اسنه دومره یخشه چې د یخنۍ نه ولې تکلیف ورنه کې، معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا داغه اور په ګلې گلزار شو، اور په سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی، حضرت انس د پیغمبر علیه السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیه السلام یو رومال را کړو نو چې کله به خیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه نو چې واپس به مې راوبستو نو پاک شوی به. نو اخو د ابراهیم علیہ السلام ذات ته بے شک برکت اشتا، پیغمبر با اور څنګه سوځي
پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځی دیک که دا څونه مزېدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس خوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته که ته وی چې د ابراهیم علیه السلام خو یو عظیمه معجزه وه کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره د عراق نه روان شو څومره مزلې وکړه پیاده او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیه السلام وراره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړو چې هغې ته بیت المقدس وایي دا څومره کمال نو هغه کمال خدای پیغمبر علیه السلام لم ورکو د مکې مکرمې نه په هجرت وکړو او کم طرف ته ورسو مدینې منورې ته او مدینه منوره کې په دو جماعتونه جوړ کړل یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی دو جماعتونه شو اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جماعت دی حقیقت دا دی چې مبارک جماعت دی لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی او یو روایت کې یو په 50 سره دی او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو د هغې څونه برکت دی هغې کې 2 رکعاته مونځ د عمرې برابر ثواب لري دا برکت شو هغه برکت خدای ورکو او ابراهیم علیه السلام کته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ دا خو اصل کې ما د تمخ یو چې آدم علیه السلام جوړ کړو هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړو نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو قریشو چې کله جوړو یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته د هغه څه کمالاتو د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه راوبروله نو زمزم چینه راوفوټ کېدله هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې اوسه پورې برکت دی حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي لا ماشوم بچی دی د مور پی خوري او خپل جبريل علیه السلام راوبروله او د زمزم چینه پیدا شوه دا څومره لوی برکت ډېر وی واقعي برکت دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی اسنګه هغه دا جسمانی برکت دی هغه روحانی برکت دی دا غي مثال به درکم نبی علیہ السلام فرمایي یو ځل او فرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده و منبری علی حوضی او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی نو علما خو د دې توجیهات ډېر کوي خو اسانه غوندې توجیه چې درته وکړمه څه شی دی هغه دا چې د قیامت په ورځ به دا ریاض الجنت دا باغچه د باغچو د جنت دا به الله راولي او په جنت کې به کېږي او دا منبر دا به الله راولي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي دې وجه نه علما لیکي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستې ما نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني دیر دقه وی چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر لراوستم او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبری علی حوضی په حوض کوثر په غاړه پروت دی نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نورم زیات که لیکن هغه روحانی برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی هغه د حضور پاک خصوصیت دی نبی علیه السلام فرمایي وی د خپل امت لا د حوض کوثر نوبه ورکومه او هغه حوض کوثر کې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي او اوبې د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او د شاتو نه خوږې دي الله یې زموږ نصیب وګرځولي را به شو ورپسې حضرت موسی علیه السلام موسی علیه السلام له الله څه برکت ورکړی کونټی خدای ورکړی او ورته به وی دا کونټی په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې الله وی د ما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون
هغه سره به څه کومه خو بلا ده بلا سره به څه کومه فکر مه کوه یو دوه معجزې دله در کومه یو دا کونټی ده یو یدې بیضا دا لاس دی کونټی به دې څنګه چې بس دله ورشي او دې خوا دې خوا کوي په ځمکه ورته غورځوه او اجدها خامار به ته خدای جوړې ګوتې وروړه بیا به کونټی کېږي او دا لاس دی سینه کې وضمم یدک فی جناحک دی سینه کې دی ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا راوباسه نو تخرج بیضا من غیر سوء تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني من غیر سوء آیتا اخرى برګې مرض به پینی چمک به وي رڼا به کوي زه دا دوه دې نښې شوې فرعون له ورغی ورته مخامخ ودرېده او نیغ ورننوت او داسې هیبت الله ورکړی چې په لاره کې پولیس والا تپوس غدرې ونکړی شو چې ته څوک یې او چېرته ځې بس نیغ ورننوت فرعون ته تخته مخامخ ودرېده هغه هم حیران شو چې دا هلک څه کوي چې نیغ راغی بغیر د پروټوکول نه او بغیر د پولیس نه نیغ پراننوت ته څوک یې لکه و دلته څنګه رالی وی د الله استازی یم ان رسول هارون علیه السلام ورسره دی هغې پېژنده زه د الله مونږ پیغمبران یو تا یرو د خدای د عذاب نه هغه وی دا څه کې زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استازی یم موسی علیه السلام کونټی له ټک ورکه او په ځمکې وغورځوله چې ویې غورځولې او اتحاد یې جوړه شوه او فرعون غروال او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخت یې څو لړک غل ته وبېدل غل دستونه ته وبېدل او چیغې یې کړې شي اوچته وه چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها دې ته د خدای مدد وي د الله مدد وي قسم دې که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي دغې ته مدد که د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي او د هغه دربار کې دوه په دوه دي داسې معجزه والا خدای ورکړله داسې کمال موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شو او لاس به یې راوویسته او به پړقېده رڼا به یې کوله دا دوه شو خیر هغه خو بېرته ساحر او بیا مقابله مو ګټله لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره نبی علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه نو یو ښځه راله نبی علیه السلام ته یې وی زما یو غلام دی ترکان دی نو که دې خوښی نو چې تا له یو ممبر پې جوړ کړم یو ممبر دله پې جوړ کړم نبی علیه السلام ورته وی بلکل جوړ کا نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې هم دا و دا غزونه احد سره خوا کې هم ځنګل کې و نو هغې کې د غز د لرګي نه وله ممبر جوړ کړ درې پوړۍ وې درې پیغمبر علیه السلام یې پرې بره په دې درېیمه پوړۍ باندې کېناستېده نو درې پوړۍ وې د هغې حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په دویمه پوړۍ کېناستېده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درېیمه پوړۍ کېناست هغه ویله زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم په درېیمه به کېناستېده چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان به اوس په کویانو کې ناستو یو به د بل نه لاندې کېده او بل به نه لاندې کېده هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړو چې جوړ یې که د ستنې د خوا نه راغې اول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم یو څو کسان ورو ورو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاو نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کېناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړ یر دا ما لیدلی دي تاسو ته پته نشته غوا چغې وی چې بچې ته یې خوا کې میخه په بچي پسې چغې وی چیلی ورپسې چغې وی خو چې د اوښې نه دې بچې اخوا که یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل هلته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچې اخوا که د دې اوښې نه د ګېته لرې که
نو هغه ماته هغه وی ورته ولېږه وی دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی ورپسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې نو هغې ستنې داسې وجړل لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي نو حضور پاک زر ورغې لاسې پرې راښ کړ او خصائص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلی دی چې نبی علیه السلام دې تپوس وکړ ورته وی ما پسې دې وجړل وي او وی وایه څه غواړې دوه خبرې دي اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري زرغونتیا ده ستنې خو جون شو کنه او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به دې جنت ته بوځي نو په جنت کې به جنتیان میوې خوري نو هغه ستنه مخیاره وه وی د الله رسوله دویمه خبره مې خوښه ده نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کي او جنتیان به میوې خوري ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو د خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو دا دغه نه لرګي نه مار جوړ شو دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه خو د اوښې په شانتې جلا او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړې دا هم هغه کمال شو او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه وی د الله رسول زما قوم خو یمن دی هغوی خو دلیل غواړي وی څه دلیل وی نښه غواړي وی ښه یو نښه دله زه در کوم وی څه نښه ده وی که هغوی دنه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه نو تندي نه به دې رڼا خیږي او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه رڼا به بندېږي طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کو قوم ورته وی نښه دې څه ده په تندي لاس راښ کو داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه هغه مخامخ ځمکه روښانه کړه او بیا به پې لاس راښ کو رڼا به ختمه شوه نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی هغه د نبي علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی دا کمالات د حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته قرآن شریف کې الله فرمایي ويحيي الموتى بإذن الله یا احيي الموتى بإذن الله مړي ته به قم بإذن الله د خدای په حکم پاسه نو پابسید یو بیبي وراله ام محجن یو بیبي راله ام محجن رضی الله تعالی عنها زوی مړ شوی یو زوی ونو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي نیک بخت داسې وی الله کولی شي واپس جم دی کولی خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړه هغه همغسې جالي او ډېره زیاته فریادي ده نه ماله به د الله نه سوال کې چې زما دا زوی خدای جمدي کړي ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کوو څه دلیلونه یې مو ته شروع کړل قرآن کې نه دي څه وی زوی د کوم ځای دی وی کور کټ کې پروت دی لا مې نه دی ښخ کړی وی زه چې ځو چې سنګلال پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته ووی قم باذن الله زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې کړ او کېناست په کټ کې او راپاڅېد دا معجزه شوه د حضور پاک او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل بیا به واپس مړه شو او دا هلک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو خدای ول ډېر لوی عمر ورکړ د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو دا کمال زه به تاسو ته خلاصه د خبرې ده ویم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده لاسونه یې پرې کړل وی که د ما محبوب یې لیدلی وی سرونه به یې پرې کړي او صحابو دغسې کړي دي که نه حسن یوسف دم عیسی یو صحابي دی کې ډېر زیات واقعات دي خو ما درته اختصار وکړو یو صحابي
دا پنډی ماته شوی و، یو کافر یې وجلی و او بیا یو پنډی ماته شوی وه او ځان له خپه تړلې وه په پټکي باندې او پیغمبر علیه السلام ته راغی او لاس یې پرې راښ که چوف یې پرې وکړو او صحابي وایي قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي. او حضرت علی صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیہ السلام تپوس وکړو این علی ابن ابي طالب، وی علي څه شو؟ وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي، وی راوې بلې چې راوې غوښته نبی علیہ السلام وله په سترګو دم ور واچو. علي صاحب وی داسې خدای سترګې جوړه کړه چې اړو بیماري پې نه وه. د دې ډېر زیات مثالونه دي. او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری، هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي. دا د حضور پاک کمالات. او یارونو بالخصوص برته ده ویمه چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوښانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل، دا ځان له کمالات دي. خو نبی علیہ السلام چې کوم لونه د الله په حکم جمدي کړي دي دا ځان له کمال دی. یو صحابي پیغمبر علیہ السلام ته قصه کوي، وی مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې، نو چې ښکلې کاڼې به م ولیدو هغه بل به مو غورځو، بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځو، نو چې د هغې نه به م خشته کاڼې ولیدو نو هغه زور به م غورځو، او چې کاڼې به نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې. دا وی زمونږ ژوند و. وی ځان له ما یو بت جوړ کړی و، وی صحرا ته تللی وم ښکار له، نو یو بت مې یو ځای کې کېښود چې دورېږه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو. وی چې بت لرالمه وی لوندو وی خوا کې دریاب و سیلاب و دا سیندو، وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي، دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي، ګرمي جوړ شوې ده. نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته، بیا مې ښکار وکړو رالم ومې کته، وی بیا لوندو، وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورلوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والي. وی چې سار مې ښکار کو بیا مې وکتل بیا لوندو، مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وي نو یو ورځ مې دا چل وکړو، وی ما چې به ښکار وکړو نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې، نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او ډومبړې به راتلې هغه به یې خوړلې. نو ما یو ځای کې ښکار کو، وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چته کښېنم او پټې سارم چې دا دې کم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې. وی چې پټ کېناستم داسې مخامخه، وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې متیازې وکړې د بوت په سر یې راله متیازې وکړې. وی چې متیازې وکړې وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا دې سیند ته لمبلو لځي، دا خو هغه لمبل راځي هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب متیازې پې کوي. نو یو شعر یې وی رب یبول الثعلبان برأسه، هغه هم خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي. رب یبول الثعلبان برأسه، هغه هم خدای کیدی شي چې ګیدړان هغې په سر باندې متیازې کوي. لقد ضل من بالت علیه الثعالب، چې چاله ګیدړ په سر متیازې کوي که نه دام ګمراه دی چې څوک د دې عبادت کې دام ګمراه وي. بس اوچت مې که او الله اکبر مې پې ووې او ځمکې نه مې راوبارو چې تا باندې خو مرداره متیازې کوي ګیدړان د هغوی نه ځان نه چې ساتلي موږ له به څه خیر راکړي. نه د مارونو وی دقه خدای پاک موږ ته هدایت را نصیب کو او د الله فضل دی موږ د هغه ذات عبادت کوو، د هغه ذات ته رب وایو چې نه وله مرګ راځي، نه وله بیماري راځي، نه وله تبه راځي، نه وله ټوخې راځي، او همیشه لپاره موجود دی او د ټولو کائناتو اسمانونو بره ځمکه او لاندې او په دا منځ کې د هر څه خالق او مالک دی. داسې دی که نه دی؟ الله دې په دې عقیده ژوند او بد نصیب کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر زیات کمالات ورکړي او چونکې زموږ ښکلی پیغمبر دی نو په دغه کمالاتو باندې موږ خوشحاله یو او موږ پې فخر کوو. چې څومره درود شریف وی د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي په اودس کې هم ویلی شي،
درود شریف هم دغسې دي د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي او په ناسته هم ویلی شي قبلې ته د مخې هم ویلی شي او قبلې ته د شام به ویلی شي دغه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه ښه هر وخت درود شریف وایه نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ دا یو دویم ته ویې لکه آدم علیه السلام له خو الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی هغه جنت کې اوسېدلی دی نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی جنتونو ته جنتونه ډېر مزېدار نو ما تپوس وکړو لمن هیا دا د چا دی دا بلډینګ وی دا ستا د یو امتي دی ما وی چې زما امتي څوک دی وی عمر یې نوم دی د عمر فاروق دپاره دا محل جوړ شوی دی وی عمره وی اړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم خو ته ډېر غیرتي ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم چې نه سبا پړه کې د اختراع نه شي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نه شوې فذکرت غیرتک حدیث بخاري کې راځي ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم نو حضرت عمر وجړل ډېرې وجړل ابکه اغارو یا رسول الله د الله رسوله زه به په تا غیرت کومه په بل چا هم نه نو فته چې ته وردننه شوې خو زما دپاره فخر دی او بلال پورې به ټوقې کولې خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی څنګه یو ډېر خشته محل و مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته دومره ښکلې وه نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی دا ښځه څوک ته وی په خپله کې تپوس وکړه نو خوب کې سړی مکلف نی ښځونه هم تپوس کولی شي دا منامي معراج دی او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي دواړه دي یا منامي یا یقظتن تپوس دی کوي وی تپوس دی وکړه او جبریل علیه السلام چې بس خبره نبی علیه السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به یې کوله نو نبی علیه السلام ته تپوس وکړو ته څوک یې دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال یې نوم دی دا د هغه محل دی وی ته څوک یې وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم نو جنت خدای پاک نبی علیه السلام ته ښودلی دی دننه وردننه شوی دی د هغې د په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیه السلام د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي دا د آدم علیه السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک له هم ورکړی دی را به شو ورپسې حضرت نوح علیه السلام ته د نوح علیه السلام څه کمالو د نوح علیه السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل دعا یې وکړه د الله په دربار کې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای چې د کافرانو په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیه السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دوه یو مسلمانانو الله په کشتۍ کې بچ کړ د حضور پاک دې کمال ته مو ګوره که نه په جنګ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیه السلام هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لرې باچول او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته څادر اچو او هغې له به ولونه ورکوله په جنګ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل د نوح علیه السلام دشمن د نوح علیه السلام په جنګ مړ نه شو دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیه السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ حضرت ابراهیم علیه السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې گلزار کړ نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم ای اورا په ابراهیم علیه السلام یخشه خو سلاما اسنه دومره یخ شي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنکې معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي
دا داغه اور په ګل گلزار شو، اور په سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی، حضرت انس د پیغمبر علیه السلام د 10 کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیه السلام یو رومال را کړو، نو چې کله به خیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه، نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو هغه د ابراهیم علیه السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځوي؟ پیغمبر خو ډېر لوی ده، شان خاوند دی، لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځوي. دې که دا څونه مزېدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی، نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو، نو پاک به مې راوویسته. ها که ته وی چې د ابراهیم علیه السلام خو یو عظیمه معجزه وه، کمال به ویم کمال، چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره، د عراق نه روان شو، څومره مزل یې وکړه پیاده، او یو ورسره بیبي ساره ده، او یو ورسره حضرت لوط علیه السلام وراره دی، او لاړ شام ته، او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړو چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال. نو هغه کمال خدای پیغمبر علیه السلام لم ورکو، د مکې مکرمې نه په هجرت وکړو او کم طرف ته ورسو؟ مدینې منورې ته. او مدینه منوره کې په 2 جوماتونه جوړ کړل، یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی، 2 جوماتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جومات دی، حقیقت دا دی چې مبارک جومات دی، لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی. د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې، او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی، او یو روایت کې یو په 50 سره دی. او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو، د هغې څونه برکت دی، هغې کې 2 رکعاته مونځ د عمرې برابر ثواب لري. دا برکت شو، هغه برکت خدای ورکو. او ابراهیم علیه السلام که ته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی، نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما درته مخکې چې آدم علیه السلام جوړ کړی، هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړی، نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو، او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو. قریشو چې کله جوړو، یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته؟ د هغه څه کمالاتو؟ د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه رو بروله، نو زمزم چینه رو فوټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې؟ اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو، 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي، لا ماشوم بچی دی، د مور پی خوري، او خپه والا جبریل علیه السلام رو بروله او د زمزم چینه پیدا شوه. دا څومره لوی برکت، ډېر وی واقعي برکت. دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی. څنګه هغه دا جسمانی برکت دی، هغه روحاني برکت دی. د هغې مثال به درکم. نبی علیه السلام فرمایي، یو ځل یې وفرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده، دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی، او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیحات ډېر کوي، خو اسانه غوندې توجیه چې درته وکړمه څه شی دی؟ هغه دا چې د قیامت په ورځ به دا ریاض الجنت، دا باغچه د باغچو د جنت، دا به الله راوالي او په جنت کې به کېږي. او دا منبر دا به الله راوالي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجې نه علما لیکي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي، نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستې ما، نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني، ډېر دقه وی چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر لراوستم، او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبري علی حوضی، په حوض کوثر په غاړه پروت دی، نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی،
هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نورم زیات که، لیکن هغه روحاني برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی، هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیه السلام فرمایي وی د خپل امت لا د حوض کوثر نه اوبه ورکومه، او هغه حوض کوثر کې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي، او اوبې د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځولي. را به شو ورپسې حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام له الله څه برکت ورکړی و، کونټی خدای ورکړی و، او ورته به وی دا کونټی په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې څنګه الله وی د ما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون، هغه سره به څه کومه، خو بلا ده بلا، سره به څه کومه. فکر مه کوه یو دوه معجزې دله در کومه، یو دا کونټی ده، یو ید بیضا دا لاس دی. کونټی به دې څنګه چې بس دله ورشي او دې خوا دې خوا کوي، په ځمکه ورته غورځوه او اجدها ښامار به ترې خدای جوړوي، ګوتې ور وړه بیا به کونټی کېږي. او دا لاس دی سینه کې وضمم یدک فی جناحک، دی سینه کې دی ترخ سره دا لاس ور منډه او بیا راوباسه، نو تخرج بیضا من غیر سوء، تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني. من غیر سوء آیة اخرى، برګې مرض به پینی، چمک به وي، رڼا به کوي. زه دا دوه دې نښې شوې. فرعون له ورغی، ورته مخامخ ودرېده او نیغ ورننوت. او داسې هیبت الله ورکړی و چې په لاره کې پولیس والا تپوس غځرې ونه کړی شو چې ته څوک یې او چېرته ځې، بس نیغ ورننوت. فرعون ته تخته مخامخ ودرېده. هغه هم حیران شو چې دا هلک څه دی چې نیغ راغی، بغیر د پروټوکول نه او بغیر د پولیس نه او نیغ پراننوت. ته څوک یې لکه او دلته څنګه رالې؟ وی د الله استازی یم، ان رسول هارون علیه السلام ورسره دی، هغې پېژنده زه د الله مونږ پیغمبران یو، تا یرو د خدای د عذاب نه. هغه وی دا څه کې، زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استازی یم. موسی علیه السلام کونټی له ټق ورکه او په ځمکې یې وغورځوله، چې ویې غورځولې او اجتهاد یې جوړه شوه او فرعون غروال او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخت تیار څو لړک غل ته وبېدل، غل دستونه ته وبېدل او چیغې یې کړې شي اوچته وه، چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې. او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها. دې ته د خدای مدد وایي، د الله مدد وایي. قسم دی که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي، دغې ته مدد. خو د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي، او د هغه دربار کې دوه په دوه دي. داسې معجزه والا خدای ورکړله، داسې کمال. موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شو او لاس به یې راوویسته او به پړقېده، رڼا به یې کوله، دا دوه شو. خیر هغه خو بېرته ساحر او بیا مقابله مو ګټله، لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي. اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره. نبی علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه. نو یو ښځه راله نبی علیه السلام ته یې وی زما یو غلام دی ترکان دی، نو که دې خوښی نو چې تا له یو منبر پې جوړ کړم، یو منبر دله پې جوړ کړم. نبی علیه السلام ورته وی بلکل جوړ کا. نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې م دا و دا غزونه، احد سره خوا کې م ځنګل کې و. نو هغې کې د غز د لرګي نه وله منبر جوړ کړ، درې پوړۍ وې، درې. پیغمبر علیه السلام یې په ریبره په دې درېیمه پوړۍ باندې کېناستېده. نو درې پوړۍ وې د هغې. حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په دویمه پوړۍ کېناستېدل، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درېیمه پوړۍ کېناست. هغه ویله زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم، په درېیمه به کېناستېده. چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته. یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته، یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان به اوس په کویانو کې ناستو، یو به د بل نه لاندې کېده او بل به بل نه لاندې کېده. هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړ
چې جوړې که د ستنې د خوا نه راغې د اول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم وو یو څو کسان رو رو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاوه نو بیا چې منبر جوړ شو په منبر کېناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي یاره دا ما لیدلي دي تاسو ته پته نشته غوا چغې وی چې بچی ته یې خوا کې میخه په بچي پسې چغې وی چیلی ورپسې چغې وی خو چې د اوښې نه دې بچې اخوا که یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل هلته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچې اخوا که د دې اوښې نه د ګېته لرې که نو هغه ما ته هغه وی ورته ولېږه وي دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی ورپسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې نو هغې ستنې داسې وجړل لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي نو حضور پاک زر ورغې لاسې پرې راخ کړه او خصایص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلی دي چې نبي علیه السلام دې تپوس وکړه ورته یې وی ما پسې دې وجړل وي او وی وایه څه غواړې دوه خبرې دي اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري زرغونتیا ده ستنې خو جون شو کنه او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به د جنت ته بوځي نو په جنت کې به د جنتیان میوې خوري نو هغه ستنه مو خیاره وه وی د الله رسوله دویمه خبره مې خوښه ده نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو د خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو دا دغه نه لرګي نه مار جوړ شو دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه خو د اوښې په شانتې جړه او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړی دا هم هغه کمال شو او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسي رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه وی د الله رسوله زما قوم خو یمن دی هغوی خو دلیل غواړي وی څه دلیل وی نښه غواړي وی ښه یو نښه دله زه در کوم وی څه نښه ده وی که هغوی دنه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه نو تندي نه به دې رڼا خیږي او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه رڼا به بندېږي طفیل ابن عمرو دوسي رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کو قوم ورته وی نښه دې څه ده په تندي لاس راخ کو داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه هغه مخامه ځمکې روښانه کړه او بیا به پې لاس راخ کو رڼا به ختمه شوه نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی هغه د نبي علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسي رضی الله عنه له هم ورکړی دی دا کمالات ده حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته قرآن شریف کې الله فرمایي ويحيي الموتى باذن الله یا احيي الموتى باذن الله مړي ته به قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نو پابسید یو بیبي راله ام محجن رضی الله تعالی عنها زوی مړ شوی یو زوی ونو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي نیک بخت دا څه وی الله کولی شي واپس جم دی کولی خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړه هغه همغسې جالي او ډېره زیاته فریادي ده نه ماله به د الله نه سوال کوې چې زما دا زوی خدای جمدي کړي ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کوو څه دلیلونه یې موته شروع کړل قرآن کې نه دي څه وی زوی د کوم ځای دی وی کور کټ کې پروت دی لا مې نه دی ښخ کړی وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته ووی قم باذن الله زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې که او کېناست په کټ کې او راپاڅېد
دا معجزه شوه د حضور پاک. او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل، بیا به واپس مړه شو. او دا هلک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو، خدا ول ډېر لوی عمر ورکو. د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو، د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو. دا کمال. زه به تاسو ته خلاصه د خبرې ده ویم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده، لاسونه یې پرې کړل. وی که د ما محبوب یې لیدلی وی سرونه به یې پرې کړي. او صحابو دغسې کړي دي که نه. حسن یوسف دم عیسی یو صحابي دی که ډېر زیات واقعات دي، خو ما درته اختصار وکړو. یو صحابي دا پنډی ماته شوی و، یو کافر یې وجلی و او بیا یو پنډی ماته شوی وه او ځان یې د خپه تړلې وه په پټکي باندې، او پیغمبر علیه السلام د راغی او لاس یې پرې راښکه، چوف یې پې وکړو. او صحابي وی قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي. او حضرت علي صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیه السلام تپوس وکړو این علي ابن ابي طالب، وی علي څه شو؟ وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي. وی راوی بلې چې راوی غوښته نبی علیه السلام وله په سترګو دم ور واچو. علي صاحب وی داسې خدای سترګې جوړه کړې چې اړو بیماري پې نه وه. د دې ډېر زیات مثالونه دي. او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری، هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي. دا د حضور پاک کمالات. او یارونو بالخصوص برته ده ویمه چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوښانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل، دا ځان له کمالات دي. خو نبی علیه السلام چې کوم مړه وړونه د الله په حکم جمدي کړي دي، دا ځان له کمال دی. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته قصه کوي، وی مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې. نو چې ښکلې کاڼې به م ولیدو، هغه بل به مو غورځو، بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځو. نو چې د هغې نه به م خشته کاڼې ولیدو، نو هغه زوړ به مو غورځو. او چې کاڼې به نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو، نو هغې ته به م سجدې کولې. دا وی زمونږ ژوند و. نو وی ځان له ما یو بوت جوړ کړی و. وی صحرا ته تللی وم ښکار له، نو یو بوت مې یو ځای کې کېښود چې دورګه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو. وی چې بوت له رالمه، وی لوندو لوندو، وی خوا کې دریاب و سیلاب و سیندو. وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي، دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي، ګرمي جوړ شوې ده. نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته، بیا مې ښکار وکړو رالم ومې کته، وی بیا لوندو. وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورالوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والي. وی چې سار مې ښکار کو، بیا مې وکتل بیا لوندو. مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وي. نو یو ورځ مې دا چل وکړو، وی ما چې به ښکار وکړو نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې. نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او لومبړې به راتلې، هغه به یې خوړلې. نو ما یو ځای کې ښکار کو، وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چته کښېنم او پټې سارم چې دا دې کم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې. وی چې پټ کېناستم داسې مخامخه، وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې موتیازې وکړه. د بوت په سر یې راله موتیازې وکړې. وی چې موتیازې وکړې، وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا دې سیند ته لمبلو لځي، دا خو هغه لومبله راځي، هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب موتیازې پې کوي. نو یو شعر یې وی رب یبول الثعلبان برأسه، هغه هم خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر موتیازې کوي. رب یبول الثعلبان برأسه، هغه هم خدای کیدی شي چې ګیدړان هغې په سر باندې موتیازې کوي. لقد ضل من بالت علیه الثعالب، چې چاله ګیدړ په سر موتیازې کوي که نه دام ګمراه دی، چې څوک د دې عبادت کې دام ګمراه. وی بس اوچت مې که او الله اکبر مې پې ووې او ځمکې نه مې راوباراو چې تا باندې خو مرداره
متیازې کوي ګیدړان د هغوی نه ځان نه چې ساتلي موږ له به څه خیر راکړي. نه د مارونو وی دقه خدای پاک موږ ته هدایت را نصیب کړه او د الله فضل دی موږ د هغه ذات عبادت کوو، د هغه ذات ته رب وایو چې نه وله مرګ راځي، نه وله بیماري راځي، نه وله تبه راځي، نه وله ټوخی راځي، او همیشه دپاره موجود دی او د ټولو کائناتو اسمانونو بره ځمکه او لاندې او په دا منځ کې د هر څه خالق او مالک دی. داسې دی که نه دی؟ الله دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب کړي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر زیات کمالات ورکړي او چونکې زموږ ښکلی پیغمبر دی نو په دغه کمالاتو باندې موږ خوشحاله یو او موږ پې فخر کوو. رب العالمین دې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د هغه ښکلي دین نصیب وګرځولي کړي. د څوک د محمد ارشاد بابي ښه دا پېښور کې واقعي ما نه خو هېر شوي بلود ما سره رابطه کړو بلکل مې خبره هېره شوه. دا ارشاد صاحب زمونږ پېښور کې د ریاض صاحب او ارشاد صاحب د هغه ورندارو بلوز غریبه سوځېدلې ده، وفات شوې ده، ورور یې زخمي دی. ډېر ښه هلکان دي. ما ته خو په واقع ټلیفون هم شوه، هغه مې خبره هېره شوې وه، اوس مې را یاده شوه. دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغه روندار مغفرت نصیب کړي، الله یې آخرت کې مرتبې نصیبې کړي او دا شهادت دی الله یې دا شهادت قبول کړي او الله تعالی د هغه رور له وله شفا نصیبه کړي ورګرځوي. درود شریف رسول مبارک چې کوم حدیث سنن ښه مضبوط دی، نسایي کې شته، په نورو کتابونو کې شته. دا وایي چې زما نیا دپاره دعا وکړه او الله دې مغفرت نصیب کړي او کاروبار دپاره څه وظیفه راته وښایه. دا ضعیف ځان لږ ځان له زده کوې ځکه بیا پرې وخت خرابېږي. نسوار خرڅول کاروبار یې څنګه دی؟ زما خو ډېر بدې شي نسوار، د بلا نه مې بدې شي، مې اچوې او مې خرڅوې. بچي دې نشته، الله دې له نیکمله بچي درکړي. وتر نوافل او 2 رکعاته کولی شي. علیه السلام په ناسته کړي دي او په تشهد کې به ښځې خپې سینګ اړئ، ښځې به خپې دواړه یو طرف ته واړئ او په ګس طرف باندې به کښېني. احرام کې سیرګټه باندې دم نه راځي، خو ګناه ده، ښه نه ده. مدرسې دپاره دعا غواړي الله دې مدرسه کامیابه کړي او بورډ د امتحان کې دې الله کامیابي نصیبه کړي. اجوه کې د کجور د کوم صحابي باغ و؟ نبي علیه السلام چې کرلی خو سلمان فارسي په حکم یهودي له کرلی او دا په مدینه منوره کې مخکې دا باغونه وروسته هم باغونه دا نه چې ګنې دغې وخت نه پیدا شوې ده. دوی وایي چې زما د خوري اولاد نشته، الله دې وله اولاد نصیب کړي. الله ته مونږ د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. رب ذوالجلاله د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي شفا والا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله زموږ ژوند کې مال اولاد کې برکت پیدا کړي. الله د حاسدانو د حسدونو نه مو ساتي، د بغیانو د بغیونو نه مو ساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي او د دنیا او د آخرت د فتنو وساتي او د نبي علیه السلام ملګرتیا هم نصیب کړي، د هغې تابعداري هم نصیبه کړي او د هغې د جنډې لاندې هم د قیامت پر ورځ ودرولې کړي، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او الله چې څه چا د څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدله کړي. او خدایه د چا که څه نوکری نشته، کاروبار یې نشته، خدای ته وله ښې نوکرۍ او کاروبارونه ورکړي. مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي او چې کوم مردګان وفات شوي دی الله د ټولو مغفرت نصیب